بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید دی تاسو په ټول خیر خیریت سره. په شوګر باره کې خو مونږ کافي تاسو ته خبرې کړې دي، خو نن د دې چې کوم کمپلیکیشنز دي یا کم نقصانات چې دا کوي چې کنټرول نه وي، نو په هغې باندې یو څو خبرې کوو. دا شوګر چې زیات چلیږي نو د دې کافي نقصانات دي او چې ټایم یې وشي اکثر. نو د دې باره کې زه نور ډیټیل کې خو نه ځم، خو زیات لکه تاسو ته د دې کمپلیکیشن باندې راځم چې لکه دا زیات شوګر اکثر خلک د دې دونه پروا نه کوي، ویا وي زما 300-400 کې شوګر چلیږي به دا شان ای نو ای، خو هغه مسلسل د وجود ته د اعضا چې کوم دي د وجود هغې ته نقصان رسوي، خو دی پرې پوهېږي نه. هغې کې اوس لومبنی چې کوم دی نو هغه به زه تاسو ته د سترګو کمپلیکیشنز ویم. سترګو کې چې کوم د دننه نري رګونه دي هغه رو ډیمیج شي او هغې ته هغه بلډ سپلای کمه شي، خاص کر په سترګو کې شاته کومه یو پرده ده ریټینا چې ورته موږ وایو، په کم باندې چې لکه دا تصویر جوړیږي او په کم ته چې موږ ته ښکاري، نو دغه د هغې کوم مسله پیدا شي دې ته موږ ریټینوپیتي وایو. ریټینوپیتي ورته دغه شي او دې سره رو نظر کمیدل شروع شي. نو دا د دې یو کمپلیکیشن دی. دویم چې کوم نقصان کوي نو هغه خپو ته کوي. په خپو کې اکثر السرز زخمونه پیدا شي او هغه هم وجه دغه وي چې لکه د خپو کم رګونه دي هم د وینې رګونه او هم اعصابي کم نرس چې ورته موږ وایو، نو دا کمزوري شي، وینه ورته پوره نه پاس کېږي، رګونه تنګ شي او ورسره چې کوم اعصابي رګونه دي نو هغه هم کمزوري شي، نو هغه په یخ او په ګرم باندې پوهېږي نه، نو ته پته نه لګي. نو که یو ځای خوږم شي او هغه په درد نه محسوسیږي هغه ته، نو دغه شان هغه ځای بیا زخم شي. ایون تاسو به داسې کتلي چې لکه د دې شوګر زیات و یا نو هغې د وجې ګوته ترې کټ شوه د خپې یا بیا چا نه خپه هم کټ شي، نو دا د دې دویم یو کمپلیکیشن دی. دریم چې دی نو هغه یو د دې اورو مسلې دي. د شوګر بیمار کې د اورې چونکې د غاښونه هم لکه ډېر یو بل ته کلوزي، که په دې کې لږ غونته کې هم داسې خوراک مراک دغه جمع شي، نو د اورو کې دونه کمزوري شوي چې په دغه ځای کې انفیکشن ډېر کېږي، زخم پکې جوړ شي او موږ ورته پلیکس وایو، هغه پکې جوړ شي، غاښونه شي، نو هغې سره بیا غاښونو کې چونکې دا چینجن شي، غاښونه هم ورسره رو خرابي، نو د شوګر بیمار ته د دې اورو دا مسلې هم ډېرې زیاتې، او خاص کر بیا د ډېر کامن پکې دا فنګس دی، دا فنګل انفیکشن چې وشي اکثر پکې، نو هغه لږ دا یې ټریټمنټ بیا چې شوګر یې کنټرول نی نو ډېره ګرانې. دریم چې دی نو څلورم چې دی نو هغې کې د ان کنټرول شوګر چې دی په دې کې د زړه مسایل او د فالج خطره ډېره زیاته وي. د زړه دا رګونه هم ورسره تنګ شي او ورسره چې دی نو هغه کې د فالج خطره هم ډېره زیاته شي، ځکه چې فالج چې کېږي نو هغه په هغې باندې به انشاءالله تاسو ته نیکسټ ټایم یو په هغې باندې لږ ډیټیل سره خبرې کوو وجوهاتو باندې. خو هغې هم لکه د سر رګونه چې دي نو هغې کې بلاکیج اکثر راځي، کمزوري شوي، پوره وینه نه پاس کوي، نو هغې د وجې د فالج خطره هم دې سره ډېره زیاتېږي. پنځم نمبر باندې د ګردو مسایل دي. دا هغې ته مونږ چې دی نو نیفروپیتي وایو، ډایبیټک نیفروپیتي، لکه د دې کم واړه رګونه دي د ګردو، نو هغه کمزوري شي، نو د هغې د وجې د ګردې دا سایز چې دی نو دا هم اکثر شوګر بیمار کې چې کم کنټرول نی نو دا وړوکي شي، او دویم د دې فنکشن لکه کار چې دی نو هغه ډېر کم شي، ډېر کم کار کوي. شپږم نمبر باندې بل نیوروپیتي ورته موږ وایو، کم دا اعصابي رګونه چې دي نو دا یې ډېر کمزوري شي، د هغې د وجې د بیمار ته ډېر مختلف مسایل یي، د تشو میتیاز ورته اکثر مسله یي، د بلیډر چې دی یورینري بلیډر، نو د دې هغه کنټرول هغه شان نه وي. داسې په سړو کې چې دی نو اکثر جنسي مسایل پکې راشي، سیکشول کمزوري ده نو دا پکې راشي. په زنانو کې چې دی خاص کر د دې د وجې بیا پریګننسي نه کېږي، دا هم د دې نیوروپیتي د وجې. اووم نمبر باندې چې کوم یو کامن کمپلیکیشن دی او نقصان کوي هغه د سرمنې مسلې دي. سرمنې کې د شوګر بیمار کې اکثر دا دانې راخیږي،
اکثر ځای په ځای دا څرمنې دونه کمزوري شوي چې هغه معمولي جراثیمو ته هم د ټینګې ني لږ جراثیم ورشي نو هغه ځای کې هغه یو دانه جوړه کړي دغه شان هغه څرمنه کې بیا هغه جراثیم پکې او بیا مختلف ځایونو کې په ده باندې ځای په ځای دا دانې راخیږي نو دا مین غټې یو څو د دې نقصاناتو چې ما ته ووایي چې انکنټرول شوګري هغه کم نقصانات کولی شي او بس د دې نه د بچ کېدو ښه طریقه دا ده چې ستاسو شوګر لیول چې دی چې هغه ښه ښکلې کنټرول او هغه که دوایانې دي که پرهیز دي نو چې هغه ټول هغه شان چې څنګه تاسو ته ډاکټر وایي چې د هغې مطابق تاسو کوئ ډېره مهرباني